أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة إبراهيم د دې ربط مکه سره ده وړاندې صورت کې الله مثالونه بیان کړل. باران دیو د قشان سره زر دي. دې صورت کې الله اوس تذکر ورکړي غافلین الله چې کوم انسانان په خوب ودري الله یو خوب پرې دی. قران نه پیدا والي ډېر انسانان دي کنه موږ خوب نشو پرې خو دی. شیطان دې کنه وسوسه ورواچ ګوري دماغ ګولې خوري. ته قران لاړې به بغړ ورشي خلکو څنګه قرباني ورکړه. ځان په دین د اسلام باندې ټوټه ټوټه کړه دا سوای په خوب نشي پرې خو دی روي څو سر په موږ باندې به درندي. دیم انت جواب شبهات وشو چې رسول الله پر رسالت باندې و. دلته الله بیان کې تشجیع او نبی لکشا بادرشا د نبی صلی الله علیه وسلم د ملګرو سره چې انسان مطالعه کې به ورته معلومیږي. زمون سوالو دی موږ سره بزاغم د اخرى وګټو وشکا. دریم سورې هود کې الله عقلي دلایل ذکر کړل. دې صورت کې الله نقلي راوړي. آلته د نبی صلی الله علیه وسلم رسالت بیان کی چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله حق نبی دی. دلته وی دا قران مرشنه کتاب دی. داور صورت سره اخراج الناس من الظلمات الى النور څه مطلب؟ الله داخله تورتمونی کې واقع دي. قران بیان کې چوکیر شي کړه پوي شي کله چې د عمل کې قران بیان نه وي څومره د کفر او شرک عقیدي. قران چې بیان شي داخله ډیر بیدار شي او هو د الله څومره حق دی په موږ باندې د رسول څومره حق دی. خلاصه چاول باب نه نمبر آیت پوری اول آیت کې الله دعوه ذکر کړي. دغه نور سبه تسلی ده بعقل دلائل بين نقل موسى عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را دې حروف په مقصد بشه والله پوهره. کتاب من هذا کتاب دیو کتاب دی الله انزلناه الیک مون نازل کړی تعالی. سوال دې کتاب پیدا سره الله چې عمل کې بیان شي تورتمونه ختم شي رڼا راشي. لتخرج الناس من الظلمات الى النور دل پارا چې دخل کو باشي د تیارونه په طرف درنا باندې. دا کتاب خلک دې راغلی. دې ملک ظالمانو څومره ظلم وکړي. کله به ویل چې دومره علوم یاد ساتي به قرآن لراوړاندې کیږي. خلک هم چې مجمل وساتل پټ يهودانو نسوارا او خاریان وکړي. دوی بس خپل ژوند ته رواسي. الله دا د خلکو را بیان کوي. د شي انقلابي کتاب دی تیاری پریدي ورنا لراځي. ظلمات جمع ده کفر ډېر اسباب دي. نور مفرد ویلي اسلام مشول راځه. دلته کې ظلمات مراد څه دي؟ څلور تفسیر علماء وکړي دي. اول دیر پارا چې خلکو باسي من الظلمات دي شک نه الله الى النور یقین لا شکونه ختم کا. دویم دیر پارا چې خلکو باسي من الظلمات دي شک نه الى النور توحید لا. دریم دیر پارا چې خلکو باسي من الظلمات دي کفر نه الى النور ایمان لا. څلورم دیر پارا چې باسي داخله بدعت نه په طرف د سنت باندې رسول الله صلی الله علیه باذن ربهم فامر درب دوی. اذن کې معنا درب دې کې معنا توفیق هم ده. الى النور مبدل منه ده الى صراط العزيز اوس بدل له الى صراط العزيز لار دا هغه الله چې دې زور اور دی الحمید سایل شوی دی
الله دې سور اور دی العزیز شو ویلي مفسرین دلته نقطه بیانوي الله د قران د علت تسلی ورکړه ته قران بیانوا کڅو کې نه مني زور سره الله یې پويګم به دا څوک دی دا الله دی کوم الله الذي اغل له ما في السماوات وما في الارض چې داغه په اختیار کې اصلي چې بر اسمانونو لاندې زمګه کې لاندې باندې اکثر ورسره کې تخفیف ډیر انسانانو قرآن نه مني منل خوشګي چې بل لاخص هغه ته شيږي پاغه بدنامه لګي کله وې د انګريزانو ایجنټ کله وې د عربانو تنخواخور کله څو جواب وویل تبعید الله للکافرین کافران دي تباش تبعید سمانا من عذاب شدید سخت عذاب الله ورکوم ورسات کې بیان د تیرو والا کوي تیرو والا څوک دي الذين انسانان د الله چې خو غني الحیات الدنیا ژوند دنیوي الاخرت په مقابل الاخرت دنیا زامن دي سر دنیا هم آباد شي آخرت یو کني دویم خلق بنديان سبيل الله اذا الله دلاري دریم ويبغونها عوجا لټي دي لکوغواله شبهات کوي یره دا سم قران دی دلته د شی ویل ته شی ویل دا څنګه حدیث دی دلته د شی ویل ته اسي سود لازمی معنا ده فلما خاړی متعدی معنی هم دا نور خلق بندي ابن کثیر متعدی معنی وکا ایوجن ظلمون اور باندې کوي د دین غلط تصویر پیش کوي د دې په مقابل کې خواري لټي شبهات اچي دي خلکو نتیجه سره اولئک الله اذا انسانان چې په ضلال بعید دوی په گمراهی کې لری د حق نه ورسا کی تسلی سره تایید داویر صورت نا حاصل ادارے اے خلقو محمد صلی الله علیه وسلم بشر دی وجدادا قانون داري هغه څوک الله دې قوم معرفي کوم چې او سره په شبه پويږي انسان سره انسان پويږي وما ارسلنا ندریږي الله من رسول نه چې رسول الا بلسان قومه مگر خامخا په شبره قوم داغه لغت اش کوم سما ولا دام دی دا ولی يبين لهم شذ لا بیان دینه شی به بدلې په خونه پويږي نو څوک اومه او څوک ونه مانی پس گمراه کې الله مې شاو چاله شو غاړي ويهدي من يشاء هدایت کې چاله شو غاړي وهو العزيز الحكيم الله زوره او حکمتونو والا دی ورسا کې دلیل نقلی اصل کې جواب د سوال دی د قران مقصد خدا را چې خلک تیارونه او باسرنا اله اي نمونه ذکر کولې شي چې وسړی د تیارو والا یو بل درنا او فرعون تیارو والا دی موسی څوک دی رڼا والا ولقد ارسلنا یقینا لګلې د موسی بیا آیاتنا په کار دلایلو معجزات ان په دې خبر چې او باس قوم دی من الظلمات الى النور دي تيرون رنالا وذكرهم ويات كذير واقعات الله ايام الله ايام انا واقعات من الله اذا الله رخوانه راغلي يعني نعمتنا الله رخوانه راغلي ان في ذلك يقينا فدي كديرنا خيري ارا چاله چې ډیر صبر کوي او شکر گزاري ورسات کی بیان کوي د الله نعمتو اسه کی جواب سوال د الله نعمت د خلکو ته شي څه نعمتونه دي فرعون نبی الله یې بچ کړی وَإِذْ قَالَ مُوسَى شکل ویلی موسی علیہ السلام لقومه دی خپل قوم لا یاد کئ نعمت الله علیکم بتاسو
دوی ویل مړ څه نعمت کړي فرعون بدمعاش نه بچ کړي کنه ستاسو بچي به وجل زنانه په ژوندې پرې خو دي ایس پارټیم چې نجات درکې تاسو نه من آل فرعون د آل فرعون نه يسومونكم رسول به تاسو رسول عذاب بد عذاب يسبحون على لول بابناكم صوصا من د ویلو چې ما حکومت وایو نه لنګي سوره بقره کې تفصیل ذکر شوی و یې خوب لیدلو ژوندې پرې خودلې نساءکم صوص زنانام د شونه بناتکم غیرت د پاره کزه پاتې کېدل سړی ختمول خپل فتنه را وفي ذالکم پدې کې امتحان دی من ربکم ساسو ضرب د خوانه عظیم لوی وس ترغیب دې شکر الله حاصل بدی چا چې ما د انعامات شکر وکړي ان الله یې زبې عزت کم چنی کی با په نعمت عالم و اسف اغتم او وقت کې تاذن کې معنا د حکم چوکم کې ربکم ساسو رب لئن شکرتم که چرته شکر وکړئ نو زیات بکم تاسو لام څه مطلب تو شکر مو کې په نعمت زه نورم نعمتونه ذکر کوم زیات کم دیم کو شکر مو کې په بیان زه تاسو الله یو ملګری درکم دایت مطلب داري الله دې قرآن د تبلیغ کتاب دی تاسو دا بیانوي څوک چې بیانې دا ملګری الله یې پیدا کوم دومره ملګری ودر کوم چې سات تصور نه بایري شکر به سره ویل شي ابن قیم سے فرمایي څومره نعمتونه چې الله درکړي دي کوم ځای کې چې ستانه غوښتل چې پریزه کې ولګاو بس انته لګاوا ظهور اثر نعمت الله تعالی قلبا بدنا جارحا د الله د نعمت اثر صاحب شبا بدن سره ټول باندې کارا وڅ سړی وځ د سره شکر نو باسم ولا ان کفرتم الله انکار مو کو زره نشرا کولې مونږ لهم کفر سمانا توحید مراد کی دیم نا شکر د نعمت مو کړه مونږ له الله وی زره را نه کوي ان عذابی یقین عذاب زما چې له شدید ډیر سخت دی موسی علیہ السلام عجیب خبره وکړه کدا ټول انسانان د الله د نعمتونو ناشکر وکړي توحید انکار وکړي الله له zarar ورکولې شي څومره مستغنی وقال موسی علیہ السلام ویلي ان تکفروا کشرت انکار وکړي تاسو ومن فی الارض چې برېزمای کړي جميعا ټول اذ zarar نشي ورکول الله اعلی ولی فان الله لغنی یقینا الله به پروا از مخلوقنا حمید سره شعر په پالو کې سورہ زمر کې عمرش دي جنو ستویم باب داوله تربت ما کې سردارې الته ویل کتا شو انکار وکړي نو الله غنی دی دلته وی وګوره کنه مخکې څومره قومونه الله برباد کړ الله به چا څه پروا ساتي نر چانه متاثر دی آیا نه راغلی تاسو ته نبأ الذین خبر دا غي انسانانو من قبلكم چې تاسو نه مخکري قوم د نوح علیہ السلام عادین او سمودین والذین غي انسانانو من بعدهم چې نور سره نه پوي پای معنی الا الله مگر یو الله آیات دلیل دی چې رسولانو علم الله لري څومره دی څومره نه چا چې ویلي دي یو لکشل زره کوم زید نه باندې امام محمد ناصر الدین البانی کلام کړی دی وس دلیل نقلی اجمالی اسه کې جواب سوال دوی چې قوم خبر وکړه وای منل جاءتم الله يراغل هدو الى رسولان دوی بالبينات فكار دلائل واپس کړای دی هم د الاسونه په خپل خلو کې دې څه مطلب آیات کې دوی تفسیر دي یو دا نبی چې په منبر ولاړ دعوت کوي دوی د خپل لاسونه خپل لاړ شو غشین ای هاي هاي
دا څنګه زیاتیږي ورس ورس. دویم دا خپل لاسونه ویوړل د خپل خلونو د پاره د اشارو انبیاء له ویل شي خاموش ونه غړېږي وال سره کو. دریم دا خپل لاسونه ویوړل د انبیاء خلونو له سره خبره کې ورته چپ شه خبره مکوا. دوی پیغمبر له دوی سپکو کاته سپک سړی ودل تراغلي الله دې مر پیدا با. وقالو سی بی ویلي ان یقین مونږ انکار کړی دی بما پاس باندې ورسلتم به چې داش پیرا لګلې شوی د سر تاسو معجزه نه منو. فهم وان یقین مونږ شو لفی شکن بشکیو مما دا غسنا چې تاسو مورا بلې غیله مرید به سخت شکا یو خو تاسو معجزات تمنو یو. فهم مونږ په شک کې واقع چې آیات تاسو د الله رضوان یقیني انبیاء یو کومه وي. لسم نمبر آیت دې کې بل الله قوم یو څو اعتراضونه ذکر کې پان بیا وبانی کله رسولان رال دی قوم له الله ر توحید دعوت ورکې په زید دیش داخله کې ومني استعارت کړو. قالت رسلهم نو ویلې دی رسولانو فی الله شک اید الله په توحید کې شک کوي. افی الله معنا فی توحید الله. ابن کثیر وایي فی الله کی معنا توحید الله مراد دی کی شک کوي چې الله یو نه دی بلکې نور شریکان مشتا. کم الله فاطر السماوات چې پیدا کون کې د اسمانونو دی او الارض او د زمکه څومره لوی الله دی. زمکه پیدا کړي اسمان دغه قسم مخلوق. تاسو دې الله په توحید کې شک کوي او کمزوري دا غسر شریک کړي دې ملګری دې ملګری دې دیم د الله یو خبره تاسو سره لري. څه خبره ده؟ يدعوكم تاسو غاړي توحید لا ليغفر لكم چې معاف کی تاسو لا من ذنوبكم تاسو باز ګناهونه. آیات دلیل لبدی چې کله انسان عقیده توحید ولري د دو ګناهونه والله معاف. ټول ګناهونه باندې الله سره راګریم نه او بل تاسو بروسه کې علاج نه مسمى نیټه معلومه پورې یوخر معنا رسوم. دا خبره چې کلام بیا وکړه چې توحید راوړې ستا ګناه به معاف شي. شک دې کما کوي قوم په درې اعتراضونه وکړه. اول قالوا دې ټول ویلې شي ان انتم الا بشر مثلنا نه مگر تاسو موږ نه انسانانو موږ تاسو خبره نه منو. عادي خلک فهم خا تاسو په دینه تراغلي چې پلار نکنه مونږ واړوي وسم وی کنه پلار نکنه مونږ اړې داخله ته به دا پلار نه کې کوم جامع سره مدینه منوره نه فارغ دي تريدونا تاسو اراده لري چې مونږ واړو یا ما دا هغه طریقې نه چې بندگی کړي ابا او ناز مونږ پلارانو چې په کومه طریقه مونږ پلار مونږ کړي په کومه طریقه یې بندگی کړي اوس مونږ هغه نه اړوي دا مونږ نه منو. دریم فتنا راوړي مونږ لرا به سلطان مبین کار دلیل تاسو رسول الله دې غس دې میدان دلیل راوړي. ورو ساعت کی اول سوال جواب الله ذکر کوي. حاصل اداري بالکل موږ انسانان یو خو موږ انسانانو باندې الله رحم کړی دی. تم انسان زم انسان
پیغمبر خوشی ده اخو نبی دی. قالت لهم رسولهم یلدو الى استازو ددی ان نحن نیوم الا بشر مثلكم مگر سازون انسانان یو. ای حصر کړو دې مو کی ای خبره کلک کړه رسولانو کلک کړه. نو سوال بیا راغی چې تاسو رسولان یو موږ رسول تاسو انسانان یې موږ به موږ څنګه تاسو به روان شو. انسانیت یو فرق دی. ولكن الله مگر الله تعالی چې یمن علی من یشاء احسان کوي په شا چې وغاړي د خپل بندگانو. موږ له نبوت را کړې یو موږ له رسالت را کړې. وما كان سره جواب د دریم سوال تل د بیزین له سوال راځي چې د دویم سوال جواب ونشو ځکه هغه د پلار او نکل ارزها او خپل په خبره توحید موضوع رااله. وما كان لنا ندي مناسب من لرا ان تيكم شراود تاسو دلیل الا باذن الله مگر د الله په امر باندې. دلیل معنا معجزه دی ویله معجزه راوړه. معجزه خو چې دی مونږ الله راکړي من کان بیا خو معجزات کې الله له محتاج بل وعلى الله یو خاص په الله رضان اوس پر المؤمنون ایماندار د شي وخت کې الله رضان سپاره ځکه دښمنی شروع شو. دښمنی چې شروع شي کومک بوز الله نه غواړي. ورسره کې ترغیب دی اصل کې دا جواب لپاره د سوال راشي چې به خپل معبودانو توکل وکړو. دا موږ جوړ درآمد شوی دی فلان او فلان او فلان. الله جواب کې دا جواب حاصل لا چې موږ په توکل نه کوو وجدا دا چې موږ لاره خودلی صحیح هغه لاره خودلی دا څه حق لري چې په روان شي. وما لنا سو جن موږ لرا چې موږ ځان نسپارو علی الله فالله باندې وقد هدانا حال دا چې الله خودلی موږ لا سبولنا لاریم چې شي لاري خودلی د فلاح کامیابی لار مال الله خودلی. او زه اوس دومره ساده کېږم چې اوس روانې کوم دی بل چا پسې شاپ خپل الله پیدا کړي. دا شرط عقل مني بالکل نه مني. دوی ویل موږ تاسو وژنو یا تعذيب درکو. جواب دا موږ به صبر کوو او خامخا موږ به صبر کوو علامه په هغه سمان دی چې zarar را کوي موږ لا وعلى الله فالرزا مسباري ځان سپارون کې المتوکلون. رب داري مخکې ویلي موږ به صبر کوو په سمان چې موږ له zarar را کوي. سوال دې څه zarar ور کړی دی؟ zarar دار چې دې انبیاء له دمکی ور کړو وځي موږ دې ملک نه وځي اوس هم تعالی وځه مړ دې کلی نه وځه شر فساد دراو څومره دورې فزاوا هر کور کې جنجال مصیبت جوړ دی. دا څومره zarar دی الله وي دا ایله چې دا خبره ثبوت. وقال الذين ویل هغه انسانانو کفرو چې کفر کړو د خپل رسولانو لره لنخرجنکم من بخامخا تاسو باسو من ارزنا اسمن دې اسمه کې نام دا خو زمونږ مکاله دلته څنګه راغلی او کو زینا بیا به ورځ من قانون مانی نو اوس يهود نشو راوي یا ود عمل پرې دی یعنی موږ سره بدل خبره مانی سورہ اعراف کې ویلو یا ابو افش فی ملت نظم دین لا شعیب علیہ السلام له ویلو شعیب علیہ السلام غلیش دوی د ګمانو کو چې دا غلې پات شو لګا چې داس موږ ملګری دی یا دوی په ګمان یا حدیث کې راځي عود کړه دخول نه ویلش واستسلی پس وی وکړه الیهم دوی لا ربهم رب دوی لنهلكن خمخم بربادو ظالمان خلق ظالم اچاله ویل شي
چې مسلمان درې ملک نو باسي باری دا بوبا سو تاسو سره بشو ولا نسكنن کې معنا دا آباد ورو او مون خامخ آبادو تاسو الله رزق پر اسمګه کې من بعدهم دین ورستا ذالک لمن خاف مقامي دا خبره هغه چاله دا شيري اسمارو درېدلونه دو درېدلو دنه د الله پوړان دي وخاف وعيد ويريږي د الله دا دمکینا واستخف اخروی دي زمير کې دوه قول دي یو زمير راځي کم بیا ولا واستفتح دامنا طلب د مدد وکي انبیاء دیم قول دا چې زمير راځي کوم مخالفین الله طلب د پیسې وکي الله یو خاب برباد شو هر یو جبار عنید مخالف د حق جبار سمانا جبار هغه چاله ویلې شي چې خلق پنا روا باندې حضور مې ناروا لاړي بدمعش دی کنه عنید معاند د حق دا خو الله برباد اوس جهنم حال وګورئ جهنم کې دي خلکو خوراک سره دي زخمیانو دا ویني زوي ښه بدلونه چنجي دا والله په خلل کې من ورائه مخکې د دینا یو رستا جهنم او جهنم دے ويسقى اسكري وشي الله په دې خلکو باندې ما ان سدي زيړي وبو ابن قتيبه لیکي لا زخمی شو بطور مثال پوندای او جمو دې تداوی چانه دا کړی وړم دې ښه بدن دې چنجیم کړي زيړي وبري ښه بدن تا بر دې خلکو الله یو خوراک څومره خراب خوراک غړب سره به خوري ولا يكاد الله ينجدين ذا شدا تیر شیم الا يقدر على ابتلائه الله تیریږي باندې مریله بشو بیرته براشي زیبه بیرته براشي وياتي الموت الله راضي بدو الى اسباب د مرګ دار ځانام من كل مكان سمانا ارکس و مصیبت دوری په سر پروت دی بهم قول الله من كل مكان دا معنا د ارجحتنا ار طرفنا یا ار وخت کې به الله عز وجل زور پیدا کړ وما هو نبي دا انسان مر ومن ورائه مخيدن عذاب دے غریز شړل سخ عذاب جهنم دې ګروشونه دي حدیث کې راځي رسول الله فرمایي دی جهنم کې د شکل تړلې شي لکه څنګه چې میخ دیوال کې ولې شي راوړې بمنا ورسته کی جواب سوال دوی په دنیا کې نیک عملونه کړی چاله به کله پلچګه جوړ کړی کله د بشر دوستۍ بنامه کومه کله یو کله بل الله دې عجیب مثال دی یو سړی د ډیر ایری ودرولې مخله او تیز باد ورګي او د سره رشپېل دی دا چې د ایرو کې رشپېل درنه کوي یا بل چا پورته بادای سمو خیل دی چې دا باد به پریدي کا ارسه به ختم ارسه الله ختم دی دې عمل سره معنا مثل الذين یعنی مثل حال الذين مثال ده دا غشا الله کفروا بربهم چینکار کړي د خپل رب چې موږ سره منون الله نشته لري اعمالهم ذي عملون الله په شان دي رودي اعمال کې دوه تفسیر دي یو د دې عمل دیم د دې چلو الله مسلمانانو له ویل شي مسلمانانو د دشمن دا پروګرامونه او توتیق دي چې لګش ایره کې څه زور دی استیری غما شیخ الاسلام ابن تیمیه هغه ویلي او مسلمانانو باندې حرام دي بندي چې هغه کافرو د اصله صفات د مسلمانانو وړاندې کې چې خطرناک جاز دی ډیر خطرناک ټانګ دی ډیر خطرناک فوج راوستي دا به چې الله دا خودي شي لګيري د مجاهد مثال چې لکه باد سم خیل دی تیز باد لا دایره ټینګيږي الله یې دوړي ورمو باسي څنګه کې دوړي ټوله یشتد چې سخش به الريح په دې معنی باد
دین مراد الله عذاب دی په یوم الله په دې ورځ عاصفین شات سخترا د شي بعد دی چې ونی مشي په چټاړي ایرڅګه چې د ملکونه به واړي لا يقدرون داخل طاقت نه لري مما دا سنا کسبو چې کمی کړي علا شین فی شوشي ذالک وسلال البعید تخار گمری د لري د حقنا دي جن دریم باب رب داري الته ویل چې الله دې عمل نه برباد کړو دلته وسوي عجیب ذات دی عمل څه شی دی الله وز په دې قادرم چې دا شکرونه د دوی پر اسمه کمای نه نباسي تمره اوچ طاقت لرم ته خدای عمل غم کوي علم ترى تنغوري ان الله يقينا الله تعالی چې خلق السماوات والارض د پیدا کړی اسمانونو او زمکا بر حق د فارغ توحید زمکا اسمان سره پیدا دي ابن کثیر لیکي لاظهار التوحید چې خلق د الله بندي یو ان يشاء الله غاړي نو ختم بګی تاسو وياتي بخلق جديد نور مخلوق براوړي تسبم ختم کی قران کې الله فرمایي ک ان لم يغنوا فيها لکه پرون چې سره بکی وایرا څه ځوانانو د ملکی څه قهرمانانو چې په لار براوانو دی غوي ګارد براوانو دارسنه بیروانه وي چا به سره خبره نشو کولای چا به دې شکل نشو کتل نن لاړ خاور لانی پراتی دي څو کې الله نوم به نه یادي چې دومره اوچت ذات یې دی ویل دا خو ډیر زور غواړي موږ سره څوک پنځواله شي الله یې مال هیڅ نه دی دا وما ذلك على الله بعزيز نه دی دا کار په الله تعالی باندې ګران اوس قیامت حال حاصل بدای قیامت کې مشران کشران چې مشرانو خاله ورشي سوره غافر کې عمرش و څلوي کې یره وستاسو په سر باندې په دنیا کې موږ شرونه مار کړو جنجال بم کول انجه بم کول فلان او فلان څه کوم کولای شي کني شي کولای هغه زه ورکیږي مخ خپل غرق شو دا سم معبود دي وبرسو معنا کار به قیامت پورس لله خاص الله جميعا طول نوبو کمزوري للذین انسانوا لا شريك کړي دا ان كنا لكم يقين من تابعدارو فهل انتم ایتاسو دفکون کی زمون من عذاب الله اذا الله عذاب نتشیم خو دنیا کې سم ګارد استاسو څه چې تاسو ویلا مونږ منل څنګه چللې څه کار کولې شي کنه شي کولې ای بسوي ویرونو کدا خپل موشلو کوی نشلو اجازه تکتی ورنشتا بس اوس گیر شو ټول گیر شو قال ای بده شي وای کچرته مونږ له الله هدایت کړي وی له هدایناکم نو مونږ تاسو له هدایت کړي وی سلام برابر ده علینا پون باندې که جزی فجی حکمگا او که صبر وکونو مالنا من محیش نشته مونږ له زیارت تیخته زیر اخلاصي اوس بوې خطا سو کار نشي کولای وینا ورازه چې غټ لالا په سلاړ شو څوک شیطان پسې هغه مونږ ټول غرق کړو هغه لالا سلاړ شي هغه دوه خبرې دي یو خبره د الله وای عثمان الله په خپل خبره کې رښتینی دی او په خبره کې دروغجن زه ورکیږي ولې عثمان دروغجن خبره مړه تاسو چې ما به راشي وقال هو شیطان لما قضي الامر چې په سره د کارو شي ان الله وعدكم يقينا الله سره وعده کړی رښتې بالدلائل او به رښتې هم کړه ووعدتكم ما ساسو وعده کړی ول شرب به مست دروغ ویلي ما دروغ تاسو سره کار کړ واخلفتكم یوس ما وعده یو د الله زه خو صاحب دروغ جنو ما وسورته شوی دوی ورته چې پریده مړه دروغ جنو خو تا بدا ویلي چې کفر دی او شرک دی او دار واغه چې تا مسترګي پیرابرې کې چې زه ورکیږي په شرفو ما سره فوج پولیسو ما بدرته وی زنا تا وی سپه ورو دانګل ما به دوی کفر او شرک او په ورو دانګل صرف ما باندې سترګې برګه کوي شیطان مرته ویزا وما كان نوز ما سره علیکم بتاسو من سلطان طاقت او دلیل سوره هجر نه حال کې ورشي الا ان دعوتكم مگر ما بتاسو دعوت در کې بغیر دلیل نه په طریقه فاستجبتم لي تاسو به ورشي بالکل تیاری زما دعوت تاسو ملل مامو ملامت وای
ولوم انفسکم ملامت کې خپل ځانونه زنی مستاسو پرې درس وما انتم مونی تاسو ما پرې درس خپل کار کوي زستاسو کومه کې نشم کولای کومه کو تاسو ما دغه تشرد نه معنا تشرد د اغوا سورہ هجر کې به مؤمنان مراد دي دوی ورته چې ظالما مو غتا لړي رکوع کړی دي سجدي مو کړی چې دا به ارسم کړی دي خو لیکن زما ورنه توبه زه یو مایله تیار نه یم نه بدلا ورکوي شم انی یقینا ما انکارو کې بما فاسمان دي اشکتمونی چې تاسو شریک جوړ کړي هم د الله سره من قبل وړاندې زین نه مانم په معنا دا شیطان ډېر غټ حرامي دي اب چوي وی تاسو ما بشری غری چې کوم مقصد شو کوماو به شرف زه تاسو غره کړم تاسو مال رکوع سجده کول نو زبر غټ غټ شم شو ولا زه د الله شریک ما کني زه شی او ما زه هیڅ شی نه ما تاسو زما خبره منلې نو ما ویل شو او دا څومره ډیر اولاد دي زما څومره ډیر بچی زما دي یقینا ظالمان چې الله ویلهم دوی له عذاب دی الیم درناک وسانور خلق بشارت د مؤمنانو حال به الله ذکر کی چې دې صورت حال دی او خلک مجهوله څنګه ده آیات دلیل په دې جنت له اخرت الله په فضل باندې وي عمل باندې دانش کړي او ادخل الذين الله داخل بشاغ انسانانو امنو چې ایمان راوړي وعملوا الصالحات عمل کړي د قران او سنت برابر چرته بلار شي جناتین باغون له تجربه یې کې به غلان نهرونه خالدین فیها همیشه به پدې کې به اذن ربهم په مشد رب دویم الله امر دوی چې یو بل سره مخامخي نو سبو وي تحیتهم د دوی تحفیج دی فیها په جنت کې سلامونه وي السلام علیکم هغه باب له السلام علیکم دي جن سلام باب انته مؤمنان جنت لاړه دلته هغه علت بیانې کنه مؤمن جنت ته ځکه چې ایمان پکې دی حدیث کې راځي رسول الله ملګرو له ویلي ویلا د مؤمن مثال ورکړی دی ونه سره چې مضبوط را پانی بر دی میوي بر دی کوي ولا صحابه غریش عبد الله ابن عمر له یاد و چې کجوره وا شي ونه ویلي رسول الله په خپل وجدا فرما ده ابن عمر سے عمر رضی الله عنه ویلي یا پلارا ودا خو مال یاد وا وړي کې بچي وا وحیات وجنه ما څه ونه ویلي عمر ویلي وځه په ټوله دنیا دومره خوشاله شوی نه ویل کبه خبره چې ما زوی قران کې دومره الله پوي کاش ویلې دی وس راځي کجوره کې درې خبرې دي یو کجوره چې دا بیخ لري دیم تنه لري دریم پاس میوه او پانی ایمان کې درې خبرې ضروری دي یو په ایمان کې تصدیق غیر زړه دیم بری کې اقرار دی دریم بدن باندې انسان عمل کوي دیم خبره کجوره چې انسان وګوري تبان ډېر مزیدار شکل دی مومن انسان چې شړې وګوري نو پکار دا چې ډېر خوشاله شي ځکه شکل د قران او سنت برابرۍ نشي چې مومن او شی به بل لکنته دریم کجوره باندې چې متیس بادونه راشي هیڅ نشي خوځولې مومن باندې چې انقلابات او سنت تکالیف راشي زه په ځای ورته ولاړ لکه غار کجوره کې بلدا میوه ډېری پاس نه قیمتي دی وچته دي د انسان عمل هم پکار دا چې د الله دربار کې قبول شي پاس کجوره کې عجیب عادت تاره څنګه ته کټ کا ونه تازه را او کچیر دې سترتي اوالو بس وشيږي انسان هم دسه لاس کې کټ کې پر دې کټ کړه دواړه لاسونه دواړه کې به احتمال د ژوند شته او کسر دې اوالو به سړی مرش د کافر د کلمې مثال په شان د مړغونی دی ترخین دواړه پیژنې کنه چې هغه دشت کیږي اجي ظاهري دا ټول علاقې نه ولې تکشینه خلو کې به خیره یو پکې به چاو کې الله ختمي د کافر انسان د کلمې الله یو زور غواړي چې معمولی زور دیو کې ارسلاله به دې مړغونی پیدا نشي صرف حکیمان استعمالي حکیمان خورشي استعمالي کوي ام سره استعمالي کوي چې کله سړي د اخیټه خرابوي یعنی دستونه لا نو وس په خاصو چې د هغه کلمې په روانه کې الله کوي دې بشي دې په روان شي حدیث کې راځي به الله طریقو باندې رسول الله دې مثال ورکړي دی سره یو درس کې راویل شو کله ان شاء الله ویل شي الم ترى آیت نګوري کیف ضرب الله مثلا څنګه بیان الله مثال د کلمې طیبه
کشجرتن طیبه لکونه مضبوطه اسوا چې بیخ دغه مضبوط ته وفروا څنګه په سما برده شجره مراد واحد دی طیبین معنا شکل برابر دی اسوا عقدا فرها اعمال تؤتي ورکه الله یو خوراک هر وخت کې باذن ربها په اذن رب دې وکل ویلي شیخ ابو سلام ویلو سعودي کې عرب سره دې مليانو مدینه منوره کې ماجګر وکجرو باغ کې ناسو یما ورته ان شاء الله په ویلي دي د کجوري بارا کې شو ته ورکې دا او کل ار وخت اوس به کجوري نشتا یا ټول مليان حیران شو وما ویل شي ګور دي مقام کې الله او کل ویلې تمر خو نه دی ویلې خوراکا امر کا او چې دوی کې استعمالي پاس ونه کی ٹھیک دی بده علاقه کې به حدیث ډیر خدمت شوی خو لیکن د قران نه دې دنیوي پیدا دي او خروي پیدا دي كل حين معنا ار وقت ويضرب الله الامثال الله بیان مثالنا لپاره د خلق لعلهم در لپاره چې نشتوالي او کافر کلمه وګورئ ومثل كلمه خبيثه مثال کلمه الله وی ګندا شرک کشجره خبيثه الله بشان دا غونه ګندا شراختلی من فوق الارض اسمه کې پاسا مړغونی پیژنه کنه مړغونی ترخین دوانا اسی بوټي موټي کار کو بوټي نه دی مالها الله ونشته دی لړ من قرار څخه طاقت ورسات کې الله استفری ذکر کوي پرې مخ باندې مضبوطی الله الذين اغه انسانان چې ایمان راوړي بالقول الثابت په وینا مضبوطه باندې پښوندونه وکي الحیات علی وجه الارض سو کې دنه مراد قبر دی سمانا چا لا اله الا الله ویلي قبر لراغه الله عزت تو سوال نه دلیا دوم زي مضبوطم زي وشلا برابروم وفي الاخره احوال قبر قیامت خطا کی الله ظالمان سوال جواب دی ويفعلوه كي الله تعالی ما يشاء شو غاړي